دی ملایانو نه دی، دی ملایانو دا بعضې ملایان دا د نامي ملا دی بابا دوکه کوي دی. یو کس بانګي ساتلی دی او دا بانګي هر ټیم اذانونه کوي، نو دا کس د دې اذانونه دومره تنګ راغی چې دا اوس په هر صورت کې دا بانګي حلالوي او ذبح کوي. دا خبره زه دې دپاره کوم چې نن زموږ د مسلمانانو بعضو نه ډېر غیرتونه وتي دي او ډېر د دې خېټې دپاره او د پیسو دپاره او زما عزتمندو هغې خپل غیرتونه او ایمانونه خرڅ کړي. یاد ساتئ د ایمان سودا موږ کړله قسم په رب العالمین، لوی تباہی لوی بربادی به وي. ګورئ خیال کوئ هر څه به درته خلک پیش کوي. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ د کافرانو په پکړ کې راغی او اوس یې قتلوي، ورته وایي اے خبیب رضی اللہ عنہ ووایه چې په دې ځای باندې چې دا په کوم ځای باندې زه ناست یم او اوس به ما قتلوئ که نه، ووایه چې په دې ځای باندې محمد رسول الله ناست وی او زه په کور کې خپلې ښځې بیبي سره د آرام زندګي مې تېرولې، صرف دومره ووایه پرېږدو دي نه دې قتلو. ورته وایي تاسو خو دا وایئ زه ویم چې د محمد رسول الله په خپې مبارکې کې یو ازغی قدر لاړ شي او زه دې په کور کې د خپلې ښځې او بچو سره په آرام کښېنم، دا زه نشم برداشت کولی. تاسو خو لا دا وایئ چې په دې ځای کې د محمد رسول الله قتلیږي او زما عزتمندو وژلی کېږي او هغه دې په دار وي او زه دې په کور کې ښځې بچو سره په آرام ناست یم، دا نشي برداشت کولی. ډېر زما عزتمندو پیشکشي ډېر هر څه ورته پیش کو، نه او نن زما مسلمان ته لږ چېرته ښه خوراک او روټۍ میلاویږي نو د الله کور پرېږدي، مسجد امام پرېږدي، د الله جل جلاله یو ذات طرف ته رابلل پرېږدي، زما محترم مخلوق طرف ته دعوت په کومو اوتو بوتو کې اخته کېږي د دې معمولي غونته کې. نو په ایمان وای د دې روټۍ هغه مړوالی دا ته لږ شات مور شوې روټۍ دې وخوړه، غوړې زیړې دې وخوړلې نو دا واپس ختمېږي که نه ختمېږي؟ 2-3 غنټې تېرې شوي نه دا انسان بیا وږی شي، خو چې د چا سترګې وږي زما عزتمندو هغه په خاورو باندې هغه نه مړېږي چې د چا سترګې. نو زما محترمو دغه بانګي هغه ته پته ولګي چې په هر صورت کې دی اوس حلالوي او دغه کوي دی، خو بانګونه به نه وی، هغه بانګونه بند کړه نو بیا چې به کله د بانک هغه ټیم راغی د به بانک کولو نو دا بانګي داسې وزرې غونته کې ووایي که نه، دا مرۍ داسې اوږدی نو پړق به یې کول نو هغې هم پې بند کړو، که دا پړق دې وکړو که نه وزرې به هم نه وی، بیا دې هم ګورې حلالوم. بانګي والله دا خو یو صورت کې دې هم نه پرېږدي، بیا هغه وزرې هم نه والي، هسې بیا دا مرۍ داسې کړه، هسې بیا دا مرۍ ورته وایي دا مرۍ به هم نه راوباسي، که دا مرۍ دې راویستله د بانک په ټایم کې دا دې هم بیا حلالوم، خیر دې نشته. زما محترمو بل ورځ ته دا مالک وي کساره پورې دی انډه وانه چوله ورې حلالوم دی، هغه په هر صورت کې اوس حلالوي که نه حلالوي. نو اوس بانګي چېرته انډه اچولی شي یار؟ بانګي دا خو د بانګي ذمواري نه ده، دا ډیپټي خو د چرګې ده، دا اوس دا په دې بانګي باندې ادا کول غواړي. نو زما محترمو دا بانګي ډېر پریشانه شو، غمجن شو، مالک ورته ویلي ویرې دی، وایي نه یارېدلی نه یم، وایي کش کې په هغه بانک باندې حلال شوی وی د غیرت مرخو به وی اوس په انډه باندې به حلالېږم، خیال دی اوس به په انډه حلالېږم او په انډه به مړ کېږم. نو دې نه ښه وه چې هغه په بانک باندې حلال شوی مړ شوی د غیرت مرخو به وکړه، داسې ده که نه ده وایي؟ ده که نه ده؟ زما عزتمندو وایي اصیل له اشاره او که مثل له کوتک، اصیل لپاره اشاره کافي ده. نو انشاءالله غیرت او زما عزتمندو د غیرت او د عزت او د اوچتو سترګو زندگی به تېرو انشاءالله، صحیح ده که نه؟ خپل بچي، خپل ګاونډیان، خپل مقتدیان او هر چا ته به دغه درس ورکوو چې الله ته به خپل سر ټیټې، مخلوق ته به سر نه ټیټ. ماله به بعضې ماشومانو یا چېرته پروګرام ته به لاړم نو ماله به دا خلکو دا لاس به ما لاس ته به ښکته کېږي نه، لاس به اوچت کړي داسې به یې ښکل کړي، دا ښکته کېدل نه دي، دام شرک راځي او دا سر به الله ته ټیټو انشاءالله. الله دې په دې ټولو خبرو د عمل